پیغمبر علیه السلام د بنی اسرائیلو د یو عابد ذکر وکړو چې اتیا کاله هغه د عبادت کې تیر کړی شپه او ورځ د الله بندگی کوله اتیا کاله بیا د هغې تذکره پیغمبر علیه السلام صحابو ته وکړله نو هغې ارمان او آرزو که چې خدای زمونږ په دومره عمرونه هم نشته دی نه دومره عبادتونه کولی شو نو الله رب الجلال د هغې د ډاډ دپاره دا صورت راولېږو په دې کې د یوې شپې ذکر وکړو چې په دغه شپه باندې چا عبادت د خدای وکړو نو هغه ته به الله پاک د اتیاو کالونه د زرو میاشتونه ډېر اجر او ثواب د عبادت ورکړي او یو قول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپلو امتیانو عمرونه وښودلی شول چې هغه د شپېتو او د اویاو کالو ترمنځ نو خفګان اظهار یې وکړو چې زما امت دا خو د شپېتو د اویاو کالو عمرونه یې د دې به دومره عبادت څنګه وکړی شي نو الله رب الجلال د ډاډ او تسلی لپاره دا صورت راولېږه او په دې صورت کې الله پاک د یوې شپې ذکر وکړو چې په دې کې یوه شپه ده چې هغې باندې عبادت دې په هغه شپه کې وکړو نو د اتیاو کالو د زرو میاشتو نه ډېر لوی اجر او ثواب لري او بل قول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورو کسانو تذکره وکړه د بني اسرائیلو ډېر لوی خلک پکې تیر شوي دي چې هغې اتیا کاله د الله داسې بندګي کړې وه چې د سترګې په رب باندې د الله نافرماني نه وکړي اتیا کاله نو الله رب الجلال د هغې د ډاډ او تسلی لپاره دا صورت راولېږه او په دې کې د یوې شپې ذکر یې وکړو چې داسې شپه دې امت ته ورکومه چې په هغه شپه باندې کوم امتي د الله بندګي وکړي هغه ته به الله پاک د زرو میاشتو نه ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي نو الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر بېشکه موږ دا قرآن نازل کړی دی په عزتمنده شپه کې قدر معنا شرافت عزت عظمت لیلة القدر عظمت والا شپه یا قدر د تقدیر نه دی چې په دې شپه باندې الله رب الجلال د یو کال دا سړی به مري دا سړی به ژوندی کېږي دی به څومره خوري څومره بس کېږي دا حالات فرشتو ته حواله کړي تقدیري حالات د یو کال الله پاک فرشتو ته حواله کړي هغه به په خپلو کتابونو کې ولیکي دا د تقدیر نه او یا د عظمت او د شرافت نه چې د دې نه مخکې د انسان څه قدر او عزت او عظمت او شرافت یې نه و او په دې شپه باندې د الله بندګي وکړله نو دی د عظمت او د شرافت والا وګرځېده نو الله وایي چې په دې عزتمنده شپه کې موږ دا قرآن نازل کړی دی تورات راغلی دی زبور راغلی دی انجیل راغلی دی نور صحیفې دا ټولې الله پاک رمضان المبارک کې رالیږلي دي ابراهیم علیه السلام ته صحیفې په 3 رمضان باندې ملو شوي دي زبور چې کوم دی په 12 رمضان باندې داود علیه السلام ته ملو شوی دی انجیل چې کوم دی 12 د 14 رمضان باندې ملو شوی حضرت عیسی علیه السلام ته تورات چې کوم دی هغه په 4 رمضان المبارک باندې موسی علیه السلام ته ملو شوی دی او قرآن مجید د لوح محفوظ نه په یو ځل باندې دا کوم اسمان چې موږ او تاسو ته ښکاري دی د پاسه یو کوټه ده د بیت الله شریف په محاذاتو کې برابروالي کې هغې ته بیت العزت وایي بیت المعمور ورته وایي هغه ځای پورې الله پاک په یو ځل باندې دا قرآن رالیږلی دی بیا د هغه ځای نه الله پاک چې کوم دی 30 کاله کې لږ لږ جبرئیل علیه السلام راوړل پیغمبر علیه السلام باندې نازلېدل الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر په عظمت عزتمند شپه کې الله وایي دا قرآن موږ نازل کړی دی لیلة القدر دا شپه د عزت چې دی خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه غوره ده اوس څومره غوره ده د هغې علم یو خدای ته دی چې دا څومره غوره ده نو د دې شپې تلاش وکړئ د دې شپې به څه کې تلاش وکړئ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان وایي دا د عزت شپه د لیلة القدر شپه شب قدر چې ورته وایي دا د رمضان المبارک په آخري لسو شپو کې چې کومه دی دا تلاش کوئ ډېر لسو شپو کې او د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په روایت کې دي چې فطلبوها فی الوتر چې دا طاق شپې کومه دي په دې کې د دې تلاش کوئ 20مه شوله 30مه شوله 25مه شوله 20مه 29مه شوله فطلبوها فی الوتر عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله که دغه شپه زه بیا منځمه نو زه پکې کومه دعا وکړمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا دعا پکې وکړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني خدای ته معاف کوونکی ذات یې ما ته هر څه معاف کړي دا دعا پکې کولی شي دا پکې کوئ اوس په دې شپه باندې څه کېږي مخکې آیات کې الله فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها په دې شپه باندې ملایک راکوزېږي په دې شپه باندې څه راکوزېږي ملایک راکوزېږي او روح پکې راکوزېږي جبرئیل علیه السلام راکوزېږي هغه سره د فرشتو یو جماعت وي څوک ولاړ وي څوک ناست وي چا سره سلام کوي چا سره مصافحه کوي او د چا په دعاګانو باندې امین وي او بل یو روایت کې چې جبرئیل علیه السلام سره یو جنډه وي سپینه
او دا جنډه د بیت الله شریف د پاسه قدرت او د فرشتو یو ډیر لوی جمعات ورسره او هغه ته وایي چې تاسو په وخت د ځمکه باندې خواره شئ نو د فرشتو هغه جمعات چې کوم لري خور شي نو څوک په دعا کې مشغولي وي تاسو د دوی په دعاګانو باندې امين کوي څوک مانځ کې مشغولي څوک ذکر اذکار کې چا سره سلام کوي چا سره مصافحه کوي د چا په دعاګانو باندې امين کوي نو فرشتي داسې خوري شي په مخ د ځمکه باندې تر سهار پورې دا نوراني او میله لګېدلې وي بیا چې کله سحر راوخیږي نو جبرئیل علیه السلام فرشتو ته وایي چې واپس شي خپلو ځایونو ته لاړ شي نو جبرئیل علیه السلام نه فرشتي تپوس کوي وایي د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم سره الله پاک څه معامله وکړله نو جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې الله پاک د ټولو بخښنه وکړله سوا د یو څو کسانو نه چې د هغې بخښنه په دې شپه باندې د شب قدر په شپه باندې الله پاک د هغې بخښنه نه کوي یو چې کوم دی مشرک د مشرک سړي بخښنه الله رب الجلال نه کوي شرک نوح علیه السلام چې کله وفات کېده د وفات په وخت کې خپل زامن راټول کړل ویلې بچو زه تاسو د یو څو خبرو نه منې کوم ویلې یو څو خبرو درته حکم کوم د کومو خبرو نه چې منې کوم ویل هغې کې یو خبره دا ده چې الله سره به شرک نه کوئ الله سره به شرک نه کوئ د نوح علیه السلام د قوم نه مخکې شرک نه و او ویلې دویم دا چې غرور او تکبر به نه کوئ عاجزي به کوئ غرور او تکبر به نه کوئ چې چا غرور او تکبر کړی هغه الله رب الجلال خراب کړي نو یو د مشرک سړي بخښنه په شب قدر کې نه کېږي شب قدر په شپه باندې دویم هغه سړی چې هغه عادتي شرابي وي عادتي شرابي وي شراب څکي نو په دې شپه باندې د هغه بخښنه نه کېږي او دریم د جادوګر بخښنه الله نه کوي او څلورم هغه سړی چې هغه قاطع رحم وي تعلقات ختموي رشتې ختموي رشتہ دارۍ خیال نه ساتي د دې انسان بخښنه الله رب الجلال په دې شپه باندې نه کوي باقي د ټولو خلکو بخښنه هغه په دې شپه باندې کېږي نو یو دا چې جبرئیل علیه السلام راکوزیږي تنزل الملائکة والروح فيها ملائکه راکوزیږي والروح او روح اوس روح څه ته وایي روح یا خو هم جبرئیل علیه السلام ته نه مراد دی یا حضرت عیسی علیه السلام راکوزیږي د دې امت د کارنامو کتلو لپاره عیسی علیه السلام راکوزیږي یا د روح نه مراد یو خاص فرشته ده د الله رب الجلال ملائکه ده چې دا اوس ځمکې و اسمانونه د هغه په مخ کې چې کوم دی د هغه فرشتې په مخ کې د یو نړۍ حیثیت هم نه لري دومره لوی مخلوق دی دومره لوی فرشته ده یا د فرشتو یو خاص جماعت لري د روح نه مراد د فرشتو یو خاص جماعت لري چې هغه نور فرشتو ته صرف په دغه شپه باندې په نظر باندې راځي یا د روح نه مراد د الله پاک یو مخلوق لري نه انسانان دي او نه فرشتي دي خوراک سکاک کوي نه انسانان دي او نه فرشتي دي او یا د الله خاص رحمت لري چې په دې شپه باندې راکوزیږي تا ته پته څنګه لګي بعض علماء د هغې علامې لیکلي دي یو علامه یې دا ده چې زړه به نرم شي زړه به څه شي دا به نرم شي او دا سترګې به د اوښکو نه ډکې شي دا سترګې به د اوښکو نه ډکې شي او د بدن دا اخته به چې کومه دی وبګنېږي داسې وبدرېږي دا رحمت نه مراد هم دغه علامې علماو بعض علماو لیکلي نو الله فرمایي تنزل الملائکة والروح فيها چې په دې شپه باندې ملائکه هم راځي او روح هم راکوزېږي نو د دې شپې تلاش کول پکار دی په دې کې عبادت کول ډېر پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي عبد الله بن صامت رضی الله تعالی عنہ او حضور علیه السلام دې لپاره یو شپه وروته چې موږ ته شب قدر علامې راته چې دا شپه ده وایي چې وروته دوه کسان یې ولیده چې هغوی خپل منځ کې جګړه کوله وایي بیا وفرمایل چې دې لپاره زه راغلم چې تاسو ته د هغې تعین وښیم خو د هغې چې کوم تعین و هغه الله اوچت کړو او په دې کې ستاسو لپاره خیر او حکمت دی دې نه خو یو دا خبره معلومه شوه چې جګړه کول دا یو ډېر بد شی دی دا یو ډېر نحوس منحوس شی دی دې د وجې نه هغه اوچت کړلی شو په بیا هغه وایي که نه وایي هر شب قدر باشد اگر قدر دانی هر شپه د دې شپو دا شب قدر وي او که چا د دې شپو څه وکړه قدر یې وکړه الله دې قدر موږ ته رادغه کړي سلام هي حتی مطلع الفجر دا شپه ټوله د سلامتیا ده سلامتیا پرې کې شرور نشته شر پکې نشته یا سلامتیا مطلب دا چې د هر طرف نه فرشتو پر انسان باندې سلام وي فرشتې یو جماعت ځي او بل جماعت راکوزېږي او دا کم انسان چې په عبادت کې لګیا دی مشغول دی الله تعالی زاری کوي الله نه چې کوم خپل حاجات غواړي د سره مصافحه کوي سلام ورته کوي دا څه ټیمه پورې هي حتی مطلع الفجر تر راختلو د سبا پورې تر راختلو د سبا پورې دا یو نوراني میله چې د نور په پریوتو سره شروع شي او سبا پر راختو سره دا نوراني میله دا به ختم شي د دې شپې قدر کول پکار دي او د دې ټولو شپو قدر کول پکار دي او څنګه په دې کې چې کومه نیکی یو په ډبل باندې ده په دې کې ګناه یو په ډبل باندې ده څنګه نیکی یو په ډبل باندې ده نو شان په دې کې ګناه کول دا هم یو په ډبل باندې دي الله دې عمل کول